صدقه فطر د چا په ملکیت کې 52.5 تولې سپین زر وي یا ورمی تولې سره زر وي یا 52.5 تولې سپین زر وي یا د دې په مقدار باندې د چا سره د تجارت سامان وي په دې انسان باندې صدقه فطر لازم ده. صدقه فطر سرسایه دا به ورکړي. 52 تولې سپینو زرو تقریبا 1,35,000 1,36,000 روپۍ خو شا راځي. دومره ملکیت د چا سره وي هغه باندې صدقه فطر لازم ده. صدقه فطر به ورکړي. د بل نه زکات هم نشي اخیستلی او د خپلو بچو سرسایه هم په هغه باندې بیا لازم ده. دغه شان زما عزتمند یو ډېر اهمه مسله هغه دا هم ده چې اکثر په بهر ممالک کې مسافر وي. نو کوم بهر ممالک کې چې مسافر وي او هغوی په هغه ځای کې اختر هم تیروي نو د هغوی دپاره لازمي دا ده چې هغوی به د پاکستان حساب نه کوي، هغوی به د هغه ملک حساب کوي. په کوم ملک چې د اختر راځي د هغه ځای حساب به کوي. خپل هم او د خپل نابالغ اولاد صدقه فطر سرسایه هم هلته چې 100 روپۍ راځي هغه به ورکوي. بیا برابره خبره ده که هغه هلته ورکوي که پاکستان ته یې رالیږي که پاکستان کې ورکوي خو حساب به د هغه ځای. که په امریکا کې دی نو د امریکا حساب به کوي، که په سعودي عرب کې دی سعودي عرب حساب به کوي، که په ملیشیا کې دی د ملیشیا حساب به کوي. خپل هم او د خپل نابالغ اولاد هم. نو اکثر ملګري دې متعلق ډېر زیات تپوس کوي. یوه مسله دا ده. دویمه مسله اکثر د بالغ اولاد لپاره خلک تپوس ډېر زیات کوي. نو بالغ اولاد صدقه فطر په پلار باندې لازم نه ده، استحسانا یې ورکوي نو ورکولی شي. د کوم ځای د حساب به کوي نو د بالغ دغه شانتې د بیبي دپاره ورکوي نو هغوی د پاکستان حساب کوي نو کولی شي. خو نابالغ اولاد او خپله په کوم ملک چې مسافر دی د هغې ملک حساب به کوي او د هغې سرسایه چې کوم دی نو هغه به ورکوي.